जमरूद के यूटिलिटी स्टोर बाहर के जमरूद के यूटिलिटी स्टोर बाहर के किसी दरबार हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर दा कोलाव की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ګراني مینوالو زم تاسو ورو تاسو کولای که زمان امن ټي وي سره تاسو په خدمت کې حاضر یم قدرمنو دغه ټیم کې ضلع خیبر کې ولاړې ما باړه روډ باندې شاکس علاقې ورته ویل کېږي ملکتاج پام چې کوم دی بالکل سره خوا په خوا باندې څنګه چې موږ ګورو اکثر لا ډېر پسمانده علاقې چې کوم دي نو زموږ په علاقو سره هم ډېر زیات نږدې وي او په هغې کې بیا د حکومت سایډ نه یوټیلیټي سټور په صورت کې په شکل کې عوامو ته یو ریلیف ملو شوی نو دغه شانتي دغه ځای کې په ضلع خیبر کې هم دغه ریلیف چې د ملو شوی عوامو ته او په دغه ریلیف کې عوامو ته ډېر زیات اسانتیا او په ډېر کم قیمت باندې ډېر په اسانتیا باندې باغی دلته نه د کم چې ژوندۍ کې د ضروري شیزونه چې کوم دي د خوراک چې کوم فوډ دي آبادی شته کا غوړي دي که چینی دي کا وړو دي که هر څه دي کور کې چې څومره د استعمال شیزونه دي آبادی شته نو اچانک بیا داس یو ورځ راغی چې دلته کې هغه سٹور ختم شو عوامو ته ډېر زیات چې نو مسایل هم راپیښ شو نن بیا هغه عوام چې کوم دي نو مسایل سره هغه لګیا دي مخپړان دي باندې خپل ژوندۍ تیری مخکې نه مسایل ډېر دي په دغه علاقو کې ډېر زیات مسایل دي په دغه عوامو باندې ولې دا علاقې ډېر پسمانده دي خو بیا د عوامو دا وینا ده چې موږ د یوټیلیټي سٹور بیا دوباره چې دنه کولو کې ولې چې پتی باندې به موږ ډېر زیات اسانتیا و موږ ډېر زیات په اسانتیا باندې دلته نه سودا کوله او موږ ډېر زیات په اسانتیا باندې دلته نه دا وړه غوړي چې چې سمو اب موږ غشته نو په دې کله باندې د عوامو څه غوښتنه ده او څه وینا ده اب تاسو سره هم شریکومه کمنټس پته نه لمه نو یقینا تاسو به موږ سره چرته به موږ دا پروګرام به تاسو موږ سره ګورئ موږ سره اوسئ په خپل خبرو باندې ټایم نه ضایع کوم عوام سره تاسو ملاومه موږ سره اوسئ تاسو چې سہولت کم دی که هر کوم خوشحالي چې سہولت نه یاري او کوم خپي ځکه چې دا مطلب دی چې دې سړي دا نه قرباني وکړه او دا د هغې دلته کې راوغوښته او بیا پکې خلکو بند کړلو نو دا ناجیزه کړې موږ ته غوړي میلېدل موږ ته چیني میلېدل موږ ته وړه میلاوېدل زه مزدورکار سړی یم چې ما ته تکلیف وي او ما ته دې پیدا راکړي د بدن خوشحاله نه یم هر سړی به هغه سړي نه خوشحاله شي څوک چاله پیدا ورکوي او دا ملک ټول غریب ملک دی ټول مطلب دی چې وګوره مزدورکار دي د چا پکې هېڅ هم وس نشته نو چې دا ورته په سهولت میلاویږي ښه خبره نه ده خدای دې مطلب یې کامیاب کړي خدای دا دې بیا کامیاب کړي او په کار د دې حکومت ده چې د خلکو سره همدردي وکړي او لاس ورکړي غریبانان خلک دي او مطلب دی چې دوی سره الله پرې راضي کېږي چې بنده سره ښه وکړي نو دې جي صاحب موږ سره ډېر ښه کړي خدای دې عزت وکړي او خدای دې کامیاب کړي ځکه چې دې ملک سره ښه کړي دي قوم سره ښه کړي دي که پښتون قوم یې هغه په دې پوه شي چې موږ سره ښه کړي دي خدای دې عزت وساتي او زه خدا وایم چې موږ ته هر څه په سهولت میلاوېدل ځکه چې جم ته دغه ته ځي اطابات ته ځي بل ځای ته ځي او په پاره کې ولاړ او خلک د کې درکوي په هغې څه نو دلته کې ښه په سهولت راشو کور ته یوسو ښه په بسانیت باندې نو خدای دې له عزت وکړي او خدای دا ځای بیا آباد کړي خو حکومت له پکار ده چې دا زر تر زر وکړي ځکه چې غریبو ته ډېر تکلیف دی قدرمنو دغه ټایم کې ما سره یو ورور ولاړ دی د ضلع خیبر نه خبره ترې ورسره کوو چې څنګه ماته ورته وویل چې دا سټور ختم شو مخکې خو ډېره زیاته اسانتیا وه خو دا چې ختم شو دلته ډېرې زیات مشکلات او ډېرې زیاتې مسلې راغلي نو خبره سره ورسره کوم په خپلو خبرو ټایم نه ضایع کوم وروره لومبۍ راسره نامه شریکه خپله او بیا راته دا وویل چې دا سټور حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ لره شکریات هم نو پوه شو چې دلته موږ دلته راغلې او ما نامه شهید خان دی پوه شوې باړې سلطون یم د باړې ډسټرکټ خیبر شهید خان دا راته ووایه چې دا نن چې کوم موږ راغلي دا ټول عوام ماشاءالله زموږ مشران موږ سره ولاړ دي د دې علاقې نو دا سټور حوالې سره دا ووایه چې دا ولې بند شو بیا چې بند شو نو په څه وجه باندې بند شو بیا ته څه مسلې مخې ته راغلې دلته واسه یو چې مخکې ډېرې خسانې سره موږ له میلاوېده پوه شوې خو ښکلې کډونه به جمع کړ که نه افغانستان خلکو له به میلاوېده موږ له به میلاوېدل په نمبر باندې او ښایسته به میلاوېدل بیا څه وجوهات راغله پوه شوې څه مسله وه دلته حالت خراب شو که څه شی وو راته پته ونه لګېده خو هغه وجوهات دا بند شو یو یې وړو اوس دا غونډه ضلع کې نشته دلته ډېر شدید ضرورت دی موږ لا پوه شوې بېوسن دي مزدکار دي زه به خپله مزدکار یم دلته نور دي دړې مار دي پوه شوې نور داسې سوزو ولا یو شي بل شي ولا ډېر زیات او موږ له ډېر شدید ضرورت دی او داسې حکومت له نور هم پکار دي چې نور وسایل موږ له راکړي موږ حقونه دي زموږ دغه علاقې سره نور شنو سره
یعنی مطلب دا چې دلته کې مخکې نه نور هم مسلې شته دی او ډېرې مسالې موږ لا ډېرې شادي ضرورتونه لري خو موږ غریبان خلک یو موږ له چې د یو لیټر سټور کوم وکړه دا بند و دا خو چې لازمي موږ له کوله کې نور هم سہولتونه راکړي او داسې سبسیډي راکړي نور سیسونه راکړي نو موږ له خو هېڅ ضرورت هغه نشته تکلیفونه ډېر زیات دي ته اوس څه کوئ تاسو اوس څه کوئ دا اوس چې سټور نشته دی نو څه کوئ تاسو خو ظاهره خبره تاسو خو به د بهر نه اخلي او ډېر په مشکلات باندې به ملاویږي ته ولې چې یو مثال کے طور پر وړه د په سټور کې په 100 روپۍ ملاویږي مثال در کومه او بل ځای کې تاسو ولې نه بیا ګران ملاویږي موږ خود مهنګا ګڼل مخکې حکومتونو کې موږ لا ګورا په 1800 کې ملاوي دا اوس 2800 رسیدلی 3000 رسیدلی دا د ډیمار سره چې ته پیدا وشي موږ په خپل اینو ګورا روزګارانه بو شي موږ نشو پیدا ولې ځکه چې مهنګای را اوس چې هر څه لوي په کایره بو شو قرضې راهلو د سې ډیمار نیمه ورکو نیمه نه راهلو ځنه ټینګ تیار راهلو تیار اول 200 ورکو د روټي راغله لاش روټي راوړي یا وتر روټي راوړي ځکه چې اخستې نشو او مکه مولا خاصه نه ملاوي دا پوه شي هم دا غشون دي فری وړو پوه شي کانو بیا 300 ورکړي 200 ورکړي دغه وجنه نو موږ لا ډېر حکومت موږ د مطالبه کوو چې موږ لا ګوره لازمي کې بیا موږ مخاب مخې اوس دغه ټایم کې تاسو ټول د دې علاقې سیاسي چارواکي مګوري او نورم حکومتي چارواکي چې څونم دغه ټایم کې لکه په سیټ باندې ناست دي په دې علاقې چې کوم مشران دي عام ګوري نو اخره کې څه غوښتنه کوي موږ دا مطلب ته وایو کنه چې یاره دا د ټوریسټو چې کم دلته یې کنه چې دا نور زیات شي یو دانه چې نور زینو کې ځات شي ځکه چې د غریبانو حل دي او د ولا شدید پکوري چې نور سبسیډي څه هغه د کیږي نه دغه چې دا خو دغه اول کې لکه پرې انده غشندې شاک اسمن شو باړه شو جمرود شو لنډي ګوتر شو دا دوزیو ته لکه چې نور ځات ویږي ځکه چې مخکې ویل فری وړه ملاویدل یو لنډي خلکو لا ډېر اسنتي مشه یو ځکه چې غریبانو خل دي نن سبا خو هیڅ هغه لګي نه ځکه چې منګي کم حل رسیدلی موږ د واسنه هر شي نه وتی ځکه چې دغه وسی موږ دا مطالبه کوو پوښوي چې هر څنګه کنه چې موږ له دا یوټیلیټیشنونو دا غشون چې څومره سہولت زیات راکړي بسم الله الرحمن الرحیم زه خو په خپل امان الله فریدي د وی سی سول جنرال کونسلر هم یم او د دې مارکیټ اونر هم یم نو چې کله دا ماته په فرست ټایم راغله نو د مصر کې ناستل نو دی ماته ویل چې دا موږ د خلکو د خیر د فائدې لپاره جوړو نو ما یقینا زه درته وایم نو زه په ډیر زیات خوشاله شوم ځکه چې موږ کوشش دا وی چې خلکو ته خیر او فائدہ ورسیږي نو دا چې کله جوړ شو دلته به د خلکو ډیر زیات کار روان و ځکه چې که یو کس ته په یو توړه کې 100 روپے بچت پیدا وشي نو هغه په 100 روپو د بچو د لپاره نور خوشحالي واخلي پیدا کی نو دوی کله دا شی یا دا خود دوی خپل نه اهلی و چې دوی چلونه چلولو یا دوی کې خپل څه غلطیان وي دا غي غلطیانو د وجنه دوی دا ونه چلولای شو چې دوی بیا کله خالی کول نو ما ورته د دې علاقې چیرمن هم راوستو ا چیرمن ته مو ویل چې دا د خلکو په حق جوړیږي او د مونږ ټولو د حق جوړیږي چې مونږ د عوامو لپاره خبره اوچته نو د هغه هم راغلو مونږ هغه د هدا پر مونږ سره لاړو چې هغه ته مونږ سامان مونږ ته کلوز کو مونږ د دا تاسو نوړو هغه دا دمکانه مل راکړي چې یاره دا ته د مونږ سره یو غیر قانوني کار کوي مونږ ته خلاف محکمه کاروي وکړو نو زه خو مالک مکان ما خو هغه نه غوښتل ځکه چې ما نه خو زه مالک مکان هم زه خو چاتم زیور کوم ته پروا نه کوي خو د ټولو نه زیات د ماتره د خلکو غیر چاپیره د خلک ډیر غریبانان دي او د مونږ کوشش هم دا وی چې مثال مونږ په علاقې کې داسې یو کار وکړو چې هغه نه خلکو ته هم فائدہ وي او کوم مونږ ته یو زره فائدہ وي پروا نه کوي خو چې مونږ سره خلکو ته فائدہ وي اوس اخر کې څه میسج څه غوښتنه تاسو کوي چې په دې علاقې کې د زموږ ګورو د عوامو غوښتنه ده چې دا سټور دی بیا بحال کړي شي تاسو وایي زه خو دا وایم چې دا ډیسټریکټ خیبر ډیره غټه علاقه ده ټول نه زیات غربت د جنگونو د وجنه او څه د وجنه کته داسې غیر چاپیره سر وکي دا د ډیر زیات نشي خلک دغه ځای نه ملو شي څه وجه د بیروزګاری او غربت کور کې د غوښتنه کیږي دغه وس رسیږي نو روزګارو نشتانه موږ خو ډیر زیات روزګارونو سلسله د افغانستان د سلسلو سره جوړې وي هغه په موږ ټوله بند شي نو موږ بالکل داسې بند پاتې یو د موږ هیڅ روزګار نور ذریعہ نشته نو چې کدا شي نه دا یو د درسلور پکار دی غونډي روډ باندې پکار دی شاکاس کې مخ کې یو پکار دی مخ کې علي مسجد کې پکار دی لنډي کوتل باړه کې پکار دی نو دا بالکل د نشد برابر دی او چې دا هم کم ونه دی هغه ځای ته وړو چې د دې ځای نه پکې فیسیلیټیز دا د ما یو بچی دی د په لاسونو کې پکارو چې اوس کتابونه وای کمپیوټر وای لیپټاپ وای د غریب د سار د کور نه بوجه راويسي دا په ډیرانونو ګرځي دا سره ټولې و دا بیا په کباړي خرڅي وای نه بعد د سٹور درازي و د یو شی وړي دا د غربت دا وجه ده نو ځکه دا ضروري دا موږ حکومت ته چې نو دا ست تصویر دي څه پیغام دي
نو دا د دې نه غټ تصویر خو زه به وایم چې بل چا د دې نه غټ تصویر څه دی دا خو یو داسې تصویر دی چې دا یو بنیادي حقیقت دی چې دا اوس څوک په سترګو نه ګوري دا څوک نور به موږ دې له څه احساس ورکړو قدرمنو څنګه چې تاسو کته ضلع خیبر جمرود او باړه روډ باندې څنګه ته ما عوامو سره خبره تر وکي دلته کې عوامو ته ډېر زیات مسلې دي ډېر زیات مسلې به دا وایم چې یوټیلیټي سټور مخکې د هغې په وجه باندې عوامو ته ډېر زیات ښه سهولیات او هغوی ته به سودا ډېره په اسانتیا باندې میلاوې ده خو چونکې دا علاقې پسمانده علاقې دلته کې مخکې نه دی ډېر زیات غمځپلې دي دلته کې جنګونه تیر شوي دلته کې حالات ډېر زیات داسې مشکلات سره چې د زیات روز او شپې چې کوم دین وي سبا کړی دي او نن بیا د هم د دې صرف دومره یو غوښتنه او یو ورکوټ غونډه غوښتنه ده چې موږ ته سٹور چې دین بحال کړی شي سٹور د وجه موږ ته ډیر زیات کيو 10 روپۍ یا یو 10 روپۍ موږ ته ارزان یو ځکه سودا ملاویږي موږ د پردا ډیر زیات یو ښه اقدام بوي دین علاوه نور هم دلته ډیر زیات مسلې دلته کې دی وي چې دلته کې بیروزګاری هم ډیر زیات دلته کې د نشو حواله سره د خبرو هم کې پدې کې ډیر ولکانو مشرانو خبرو کې ورکوټه ماشوم تاسو کو ته چې هغه او چې کوم دی هغه د سکول او هغه د تعلیم دی هغه د کتاب او د پین دی خو هغه لګیا د بوجای د کومه بوري چې کومه ورته ویل کېږي هغه ځان سره نیولې د هغه کباړ غونډې چې سم کوي خپل مزدوري کوي لګیا دی په ورکوټه کم میچ کې چې دینو لګیا دی مطلب مې دا چلته کم د ټیم کې زمونږ حکومتي چارواکي زمونږ د आवाज اوري او ګوري نو هغه ته هم موږ دا غوښتنه کوو دا وینا وته کوو چې د دې علاقې لپاره چې څومره ترقیاتي کارونه کیږي څومره ترقیاتي کارونه کول شي خصوصا چې دا کوم ایشو نن موږ چې دا کړی د یوټیلیټي سٹور لپاره دا یو لوی اقدام دی دا اقدام دی ته پوره کی نو یقینا چې دغه عوام به ډیر په اسانتیا باندې ته په ډیر زیات په اسانتیا باندې ته هر یو سودا چې د ناملاوي قدرمندو یقینا تاسو به دا پروګرام کتلی وي او پروګرام نه بچیدل تاسو پېښې وی چې زموږ دا پروګرام سو ایشو سوا نو ان شاء الله قدرمند بیا به ملاوي کو په نوي پروګرام کې نوي ځای کې نوي ایشو سره ترغیب پر د خپل ځان خیال ساتي چې کوم ځای کې موسیقي خاد آباد او صحیح بریالي صحیح لوی الله پامان جمرود کې یوټیلیټي سٹور بهر کړل شي جمرود کې یوټیلیټي سٹور بهر کړل شي دا مطالبه حکومت ته چې یوټیلیټي سٹور دا کولاو کی بهر لکی په جمرود کې ځکه چې شدید ضرورت دی ګوره